په دنګو غرونو خدای مین دی، په سر یې واورې وروي ویښ کې ګلونه. د مشرق سویزرلینډ سوات په غرونو واورو ورېدو سره که دغه سیمې ښکلا یو په دوه شوې، نو بل خوا مقامي او غیر مقامي سیلانیانو هم د ښایستونو څخه خوند اخیستو لپاره تګ شروع کړی. د سوات په ښایسته سیمو کې ملمجبه هم شامله ده چې پکې دا وخت د 2 فوټو نه زیاته واوره ورېدلې. ملمجبې ته ورغلي سیلانیان وایي که ښایستونه وینئ نو سوات ته راشئ. زبردست موسم है और सवात तो है ही खूबसूरत, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. बाकी बहुत खूबसूरत, अल्लाह करे कि बस आज बर्फबारी हो जाए. मेरा तो सब पाकिस्तान को और सारी दुनिया को ये पैगाम है कि आप जरूर आएं. ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा तोहफा है, ये सवात जौन सा है. ملمجبه کې یو شمېر سیلانیانو د علاقې ښایست څخه خوندونه واغستل او دغه ښایستونه د موبایل کیمرو په ذریعه د عکسونو او ویډیوګانو په شکل کې محفوظ هم کړل. ماشاءالله ډیره ښایسته علاقه ده چې دا واورې سپینه ګورو، بس پښتانه خو چې چېرته خوبصورتي ګوري بس بیا د ټینګ نه وي ورته. ماشاءالله ډېر ښایسته خوبصورته ځای ده او ډېره مزه راغله او ډېره مزه یې وکړله. چې ښایست وي او د مزه وي نو بیا خو سندرې بې اختیاره د زړه د لارې راوځي. ورک شو غمونه چې ښکاره شو دغه ښکلي مخ، بیا غم تازه سو چې پناه شو دغه ستوري مخ. که دې یشنا کړم جوړومه به خوبونو محل، که دې پردی کړمه له غمه به ریښتونو محل. او کراره راشه. ملمجبې ته ورغلي سیلانیان وایي چې وطن مو ښایسته دی خو حکومت ولس ته اسانتیاګانې نه ورکوي. صرف دا ریکویسټ د KPK گورنمنٹ لپاره کوم چې پلیز دې لپاره هم تاسو کوشش وکړئ چې دا روډونه صحیح سي. ملمجبه کې هر کال د دسمبر نه تر مارچه پورې واورې ورېږي، بلې سخت کال واوره جنوري کې وشوه چې د معمول نه لږه وروسته ده. د سوات سیلګرۍ سیمې ملمجبې ته یو شمېر سیلانیان راغلي دي او د دې سیمې د ښکلا او د واورو څخه خوندونه دي. ولې دغه سیلانیان دا هم وایي که دې سیمې ته روډ سم کړی شي نو دلته به د سیلانیانو راتګ نور هم سیوا شي، چې دغه به د سیلګرۍ صنعت دپاره او د علاقې د خلکو دپاره ګټوره خبره وي. نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، ملمجبه، سوات.